نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سلور خيونه دسي دي چې په کوم انسان کې دغه سلور خيونه پیدا شو تر بدبخت انسان نس دغه انسان ډیر بدبخت انسان دا دغه سلور علامې دي بدبختی دي کچیر دغه سلور خيونه په انسان کې پیدا شو کو دي چې تر ما بدبخت سړی نس نبی علیہ السلام فرمایي جمود العين دسترګو وچواله چې الله رب العزت د خوف او د ډار وجه لسترګې نه چیر ساس کینه د توسه چیرې مې یو وخت کده الله رب العزت د ډار وجه نه د توسه وي کو دې چې تر ما بدبخت سړی نسته دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خبره ده بل نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي قساوت القلب د زړه سختواله په چا باندې زړه نه بدی زړه یې سختي شدت په زړه کې دغه د انسان د بدبختی علامه ده دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کړی طول العمل وګدو امیدونه شپته کال عمر د 200 کالو پروجیکټ شروع کړی 2 کالو د 200 کالو د ځان لپاره نکلولې دا به کم 200 کال بعد دا د انسان په بدبختی باندې علامت کې دا علامه دی ده دغه وګدو امید به انسان نیک عمل ته نه پریږدي زه 100 کال بعد به بیا توبه وباسم اوس ګناهونه کا اوس نیک عمل مکه سو وخت تیر چې بیا په آخري عمر کې عمل وکړي دا بدبختی دا طول العمل اوږد امیدونه سړی ساتي بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې بدبختی سلرمه علامه حرص علی الدنیا لالچ د دنیا د لالچی انسان نه دین ته ګوري نه شریعت ته ګوري نه د الله رب العزت احکامات ته ګوري بس دنیا وای سي دماغ او دنیا په څیر ورځدلې د الله رب العزت احکامات تر خپل باندې کوي دی الله رب العزت دین تر خپل باندې کوي بی دینی کوي د دنیا غټلو لپاره نو دا سلور خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کړی چې دا د انسان لپاره د بدبختی علامت